موږ په سکول کې یو څه الکان خپل د خوشي کتابونه راوړي دي. د کتاب ایکسچینج، دا کتاب د یو چا سره د بدلېدو و شاته چې کوم راز دی هغه دغه دی. گورنمنٹ ہائی اسکول لمڑان اساتذہ کتابونو سره ایکسچینج. بسم الله الرحمن الرحیم. نن دا زموږ دلته ناسته د کتابو د عالمي ورځ په متعلق ده. د ټولو مخه باید چې موږ په دې ځان خبر کو چې دا بک ډے یا د کتابو عالمي ورځ ولې ګڼل کیږي. په ټولو دنیا کې چې کم ترقي یافته ممالک دي یا کم چې انساني تهذیب دی په هغه کې د کتابو یو لومړی کردار دی. کتابونه چې کوم مصنفین لیکلي دي د هغو د معاشرې په ارتقا کې او په معاشرې کې چې کومه تبدیلي او ترقي او جدیدیت راغلی دی په هغې کې د مصنفینو خپل کردار سته. د انساني تهذیب چې نن موږ ومخته په کوم شکل کې دی په دې کې د کتابو ډېر بهترینه کردار دی. اول سر معاشرې په دا شکل او په دا صورت کې موجود نه وي، نو په دې شکل و صورت پر راتلونکو کې د ډېرو خلکو خپل کردار دی. په هغه کې خاص طور په رایټرز مصنفین یا د کتاب لیکونکو والا چې کوم کردار دی هغه ډېر اهم دی. د کتابو چې کوم اهمیت دی هغه په هر دور کې موجود وو. که زموږ دا خیال دی چې نن په جدیده دور کې په ډیجیټل ایرا کې د کتابو اهمیت نشته نو موږ ډېر زیات په غلط فهمه کې یو. که موږ جدیده دنیا ته وګورو په هغه کې د کتابو ډېر زیات اهمیت دی. د جدیده دنیا راز دا دی چې د هغه خلکو د کتابو سره خپل تعلق نه دی ختم کړی. اوس هم چې ته جدیده دنیا ته و ترقي یافته ممالک ته ولاړ سي د هغه خلک په ټرین کې، په جهاز کې، په وټلانو کې، پر روډو باندې، په پارکو کې دغه هېڅکله نه دي کښېنستلي. هغه همیشه خپل د ځان سره کتاب ایښتی دی. کله چې ودې ته وخت ورمیلاو سي د سفر په دوران یا د کانې څه بعد یا په یو ځای کې دی ناست وي دی فوراً د کتاب مطالعه کوي. ولې د انسان وجود د ترقی بغیر ناممکنه دی او ترقی د کتاب بیانګو بغیر ناممکنه ده. مو چې نن په کم تهذیب شکل یا په کم ترقی یافته دور کې روان یو په دې کې د کتاب ډېر غټ کردار دی. په دې ګډه باندې چې په دنیا په ترقی کې د کتاب لیکونکو والا او د کتابو د اهمیت سره خلک اشنا سي په خبر سي نو په ټوله دنیا کې 23 اپریل چې دی هغه د کتابو دپاره مناویږي. ولی هغه خلکو چې د کتابو په شکل کې مهنت کړی دی و جدیدیت دنیا راوستلې ده د هغو نوم موږ یاد کو او په دا ورځ موږ به هغو ته خراج تحسین پیش کو. نو زموږ دپاره ډېر د باعث فخر خبره ده چې محمد نبي صاحب د کتابو سره ډېر مینه لري او په دې هاړه کې د په ضلع پښین کې او د پښین څخه په اطرافو په ډېرو ځایو کې د کار کړی دی او د کوشش کړی دی چې هر ځای لایبرري جوړ کړي. د لایبرري اولین مقصد دا دی چې موږ د کتاب سره تعلق جوړ کو. که موږ خپل ذاتی ذهني او زموږ سماجي ترقي غواړو دغه د کتاب بغیر ناممکنه ده. د انسان په شخصیت کې د کردار د کتاب ډېر لوی کردار دی. ولې که موږ د کتاب سره دوستی جوړ کو کتاب و موږ ته زموږ په رویو کې تبدیلي دا چوونو دپاره موږ ته مواد راکوي. ولې د علم واحد ذریعه چې د کتاب ده او که ته دا غواړې چې په معاشرې کې بدامني ختم سي خلک ترقی وکړي او موږ تهذیب یافته قوم جوړ سو نو موږ ته پکار دا دی چې د کتاب سره مرسته وکړو د کتاب سره خپل تعلق جوړ کو. نن موږ په سکول کې یو څه الکان خپل د خوشي کتابونه راوړي دي. د کتاب ایکسچینج، دا کتاب د یو چا سره د بدلېدو و شاته چې کوم راز دی هغه دغه دی. کم کتاب چې موږ ووایو په هغه کې ډېر ښه معلومات موجوده وي موږ د هغه څه ډېره فایده واخلو. موږ دا غواړو چې زموږ ملګري د هغه کتاب څخه فایده واخلي نو موږ خپل کتاب هغه ته ورکړو. د دې د بدلېدو یو بل راز هم شته. بعض اوقات موږ دای کتاب راواخلو چې هغه یا تفریحي وي یا تاریخي وي یا ثقافتي وي یا فني وي یا ساینسي وي د هغه د موږ سره دومره زیات واسطه نه جوړېږي یا زموږ خاص نسی خوښ نو موږ هغه کتاب بل چاته ورکو په تحفه کې. د دنیا په تحفو کې یوه بهترینه تحفه دا ده چې ته وایي چاته کتاب ور تحفه کې. ولې کتاب د انسان په شخصیت کې ډېر زیات کردار ادا کوي. نو ستاسو ومخته زموږ یو څه هلکان ملګري دلې موجوده دي هغو خپل کتابونه د ځان سره راوړي دي او هغه خپل کتابونه چې دوی ویلي دي هغه کتابونه دوی خپل یا دوستانو و کلاس فیلوز ته ورکوي او د هغو څه د هغه په بدله کې کتاب اخلي. زموږ د دې سرګرمي اصل مقصد دا دی چې زموږ په ژوند کې د کتاب اهمیت
ډیر ضروری دی او موږ ته پکار دا دی چې موږ د کتاب سره خپل واسطه جوړ کړو او که موږ دا غواړو چې زموږ شخصیت او زموږ په معاشري کې سم کردار راپورسین نو پکار دا دی چې په موږ معاشري کې د کتاب وینګي او د کتاب څخه اخیستي چې کوم علم دی هغه موږ په معاشري کې عام کو زه سره بدلک ورک خپل کتاب سره بسر واخی بس راسي تفرق راسي جراسي بس كتابنا بس کوم څوک خپل کتاب سره بدل بدي کړي بس کتاب سره هغه کتاب وایي څه وایي مذهبي وایي ماشي سره د تعلق د معاملات نن موږ په ګورنمنت هاي سکول محمدین کالوني کې ولاړ یو او نن چې د 23 اپریل دی په دې کې د کتابو د ایکسچینجینګ ورځ د پس کتابونو سره سربت دی چې کوم چا کوم کتاب ویلی هغه یو بل ته سره وکړي زی ما پر وقت القرن دا کوم کتاب بدلې د سره آی دی ورکه هغه جناخي تا ویلی دی ميتنگ وکي ما وکي صحیح ده بس شو ترى اصلا نقدر شام مش فاكر خليه بتاع شمور اني صحیح چل دا ټیم د ګورنمنت هاي سکول لمړان اساتذه کتابونو سره ایکسچینج جنواخ بس بدلک بس اوس